رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که څوک غریب او مسکین وي او غواړي چې دی د دې سخت حالات څخه ووځي، کله چې دی د شپې پر خپله بستره باندې پرېوتی نو 40 واره دې الله اکبر وایي او 30 واره دې الحمدلله وایي او 30 واره دې سبحان الله وایي. الله جل جلاله به یې د دې سخت حالات څخه وساتي. رواه بخاري. نو یې زما عزتمند ورونو مسلمانانو چې کله هم یو څوک غریب وي او تنگ دستی وي او د رزق تنګوالی وي نو هغسې کله هم د شپې خپلې بسترې ته ځي پرېوځي نو تر خوب له مخه څخه 40 واره الله اکبر او 30 واره سبحان الله او 30 واره الحمدلله دی وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به د دې سخت حالات څخه وساتي. رواه بخاري. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا حول ولا قوة الا بالله. دا کلمه د جنت له خزانو څخه یوه خزانه ده د مسلمان لپاره. کوم کس چې دا کلمه ډیره وایي په کثرت سره یې وایي الله جل جلاله به د ژوند څخه 80 پریشانی او سختی لري کی. هغه ادنا پریشانی او سختی د رزق تنګوالی ده. رواه بخاري. نو چې یو څوک دا ډیر وایي په کثرت سره لا حول ولا قوة الا بالله نو الله جل جلاله به د 80 پریشانیو څخه خلاص کی او هغه کوچنی پریشانی هغه ادنا پریشانی هغه د رزق تنګوالی ده. نو یې زما عزتمند ورونو مسلمانانو نو چې کم ما کلمه در وښوله نو تاسې دا ډیر وایاست لا حول ولا قوة الا بالله او دغه رقم چې د شپې تاسې بیدېږئ تر خوب له مخه 40 واره الله اکبر 30 واره الحمدلله او 30 واره سبحان الله وایاست بیا بیدېږئ. کوم کس چې دا کلمه ډیره وایي په کثرت سره یې وایي الله جل جلاله به د ژوند څخه 80 پریشانی او سختی لري کی. هغه ادنا پریشانی او سختی د رزق تنګوالی ده. رواه بخاري. نو چې یو څوک دا ډیر وایي په کثرت سره لا حول ولا قوة الا بالله نو الله جل جلاله به د 80 پریشانیو څخه خلاص کی.